هغه د ورور په شکل باندې، هغه د پلار په شکل باندې، هغه د مور په شکل باندې، هغه د اولاد په شکل باندې. نن داسې مشفقې رشتې، داسې له مینې محبت ډکې رشتې چې دي هغه په خبره نه سره پوهېږي. اولاد به د مور خبره نه مني، او داسې ورور به د ورور خبره نه مني، خور به د خور خبره نه مني. د دې اولنۍ وجه څه ده چې نن زموږ ستاسو په معاشره کې دوه ورونه په خبر نه سره پوهېږي، مور و پلار په خبر نه سره پوهېږي، او سړی او زنانه په خبره نه سره پوهېږي. دا دومره چې بې اتفاقي زیاته سوې ده. د دې بې اتفاقي وجه څه شته؟ د دې بې اتفاقي وجه دا ده چې زموږ ستاسو تعلق له دین سره ختم سوی دی، زموږ ستاسو تعلق د الله له کلام سره ختم سوی دی، زموږ ستاسو تعلق د محمد رسول الله له طریقې سره ختم سوی دی. نن په معاشره کې قومیت زیات دی، نن په معاشره کې هر سړی ځان ته مشر دی او هر سړی ځان ته ملک دی. د دې وجه دا ده چې موږ تاسو له دینه څخه لرې یو. زموږ ستاسو تعلق د الله تعالی له کلام سره نشته. که چیرې زموږ ستاسو تعلق د الله تعالی له کلام سره وای، بیا به زموږ ستاسو په معاشره کې دومره بې اتفاقي نه وه.